الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا نن چې موږ دلته په کوم ځای کې موجود یو، د دې حوالې سره تاسو ته وختن په وختن ما ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او خبردارۍ مې درکړې ده چې دلته به ان شاء الله د الله په فضل و کرم سره یو عظیم شان دینی مرکز قایمیږي چې پکې به د دینی او عصري علومو اهتمامي د هلکانو او جنکو دپاره به جدا جدا مدرسې پکې جوړیږي او ورسره به یو لوی جامع مسجد هم په ډېر عالیشان طریقې سره جوړیږي، ورسره به یتیم خانه وي. خو د دغې تمامو نه وړاندې نن د څه ملګرو د طرفه د جومات دپاره ابتدایي حالت کې لږه خښته راغله او د دې افتتام وکړه او ان قریب به څو ورځو کې به انشاءالله د جومات په تعمیر باندې شروع کوو. نو تمامو مسلمانانو نه زما دا درخواست دی، بالخصوص چې څوک زما دا ویډیو ګورئ نو مخکې هم شیر کوي او په خپله هم چې څه بس کېږي څو خښته موږ سره شریکولی شئ، خښتې شکل کې تعاون کوئ، سریه لاله اخلئ یا سیمنټ اخلئ یا کرش اخلئ یا شګه یا نغد تعاون کولی شئ. او دا کوم ځای چې موږ اخیستی دی نو دې کې پی مرله موږ ته په 2,70,000 کې میلاو شوې ده. که څوک موږ سره په دې کې تعاون کولی شي چې د خپل طرفه د خپلو والدینو ایصال ثواب دپاره یو مرله ځمکه 2 مرلۍ ځمکه الی چې د هغوی دپاره صدقه جاریه وګرځي. او د دغې نه علاوه چې کوم موږ تعمیر په دې باندې کوو او هغې کې موږ حساب لګولی دی نو یو فوټ موږ ته پرېوتی دی په 4,500 روپۍ باندې. او دغه شان پی جا نماز یعنې په جومات کې د یو جای نماز عمره ځای پی مصله دا په 18,000 روپۍ باندې پرېوتې ده. نو زما د تمام مسلمانو نه دا درخواست دی که څوک یو فوټ ځای اخیستی شي 4,500 روپۍ ادا کولی شي یا په جومات کې یو مصله ځای د خپل طرفه خپلو والدینو ایصال ثواب دپاره جوړولی شي نو 18,000 روپۍ راځي. او نو چاله چې الله څومره وس ورکړی دی په دې نیک او دیني کار کې زموږ سره تعاون وکوي. سکرین باندې به تاسو ته نمبر ښکاري، په دغه نمبر باندې ایزي پیسه هم ده او رابطه هم کولی شئ، ویزټ هم کولی شئ. الله به تاسو ته اجر درکړي. جزاک الله خیره.